کتونکو الف خان شیرپوی ما تاسو د پیټریاټک یوت تصویر لاندې او د هیلپر ان جی او چې کومه ده د هغې د سوري لاندې چې کوم پری میډیکل کیمپ نن موږ په کوم ځای کې وکړو دا زموږ چې کوم هغه مشر دی نو په دیکو دی ته یې وینې چې هغه ټول دغه او دا زه دې خویندو ډېره زیاته مننه کوم د دوی قربانۍ او دوی واقعي چې نن مې ډېره زیاته قرباني ورکړي بوټان برقه کپړې دا دې خلکو لپاره چې کوم دی ګنده کړی او دې خویندو لپاره نو دا موږ په دغه اوبو کې چې کوم دی روان دي او دې ټایم کې ځي څه محسوسوئ یو دوه درې خبرې خو وکړئ که نه دې خلکو دا دُک درد السلام علیکم زه اسما یم فزیوتراپیسټ یم زه ډېره خوشحاله یم چې زه دلته رالم زه د دې مدد کوم دا ټول مونږ ټیم یو دا زموږ سینیرز دي مونږ دې ته ډېر شکریا ادا کوو چې دوی مونږ دلته راوستو چې مونږ له دا موقع راکړه چې مونږ دې غریبانانو مدد وکړو الله دې زموږ ټولو مدد وکړي امین ډېر زیات تکلیف ورسېده نو دا تکلیف او احساس خبره یو ځل به ټول مرو او ټول برابر یو څوک چې د چا مدد کولی شي ډېره ښه خبره ده تاسو به څه وایي په دې موقع باندې دا کوم حالات چې وینئ د دې خلکو دې ته څنګه ګورئ مونږ ډېر خوشحاله یو چې مونږ دې مدد لرالو که نه اور دې اصلي حقدار خو دوی خلک دي ځکه چې مونږ وکتل دې حالات مې وکتل چې دومره بیماریانې به یې دلته نو مونږ خو ډېر خوشحاله یو چې مونږ رالو د دې مدد مطلب مونږ دوی ته نور ضرورتونه شته د میډیسن د دې ته اصلي ضرورت خو د میډیسن دی لکه دلته بیماریانې ډېرې زیاتې شي لکه ډینګي به زیات دلته ټوله اوبه ولاړه ده دې نه به ډېرې زیاتې بیماریانې پیلاو کېږي که نه نورم نو ځکه مونږ رالو مونږ خپل میډیکل ټیم راوستلو ځان سره چې مونږ د دې علاج وګورو خو دلته ډېرې زیاتې بیماریانې پیلاو شوي دي مجید خټک صاحب یقینا چې دا په دې کومو حالاتو کې زه تاسو وینم نو څه محسوسوئ کیمپونه هم خو ډېرو لګول خو نننی چې کوم کیمپ دی ماشاءالله دا نن کوم ځای ته چې راغلي یو که نه دا واقعي حقدار خلک دي پیټریاټک یوت اف پاکستان چې څومره ټیم راغلی دی زما ما سره زه د ټولو ډېره شکریا ادا کوم سپیشل د میډیا او د ضلعي انتظامیې چې دوی موږ سره دغه ځای ته رالو نشاندهي راله وکړله او یقینا خبره ده ټول ارګنایزیشن ته پکار دي چې دلته ځان راورسوي دا نن چې کوم حالات کې موږ یو دا هېڅ خبره نه ده دا معمولی تکلیف دی مجید صاحب لکه زما استاد لپاره زه معمولی تکلیف دی خو ډاکټران یې د هغوی څه محسوسوي د هغوی جذباتو ته څنګه ګورئ زموږ دا میډیکل ونګ چې څومره هم ډاکټران دي انشاءالله به د یو قربانۍ نه دریغ نه کوي هغه به پې وردانګي انشاءالله زموږ نه مخکې به ځي تاسو ولیدل فرنټ لاین کې دي را سره منصور افریدي صاحب تاسو هم ګرځېدلې پیټریاټک د لاندې هم ډېر کار وکړو نن چې دا کوم ځای وینې څه وایي جی السلام علیکم مونږ راغلي یو دلته للمې ته 400 ته ډېر زیات سیلاب زدګان چې کوم دی ډېر زیات خلک متاثره کړي دي او دی چې کوم دی ډېر لکه مختص خلک دي چې دې ته مونږ ځان راورسولو مونږ به دې باندې ډېر زیات خوشحالي محسوس کوو چې دې خلکو ته هر یو شی ښه صحیح ورسیږي هر یو شی نن تاسو له پیټریاټک یوت چې کوم ټیم راغلی دی څه محسوسوئ دې نه مخکې د ډاکټران راغلي دي چې هم تپوس پوښتنه کړې ده زه د دې ډېر زما شهریار خان مې نوم دی دلته زما همدې ځای کې کور دی او د دې سیلاب په متاثرینو کې یو د دې ټیم الف خان صاحب ستاسو د دې ټیم د پیټریاټک ډېر زیات شکرګزار یو چې تاسو رالی دا ړومبی ټیم دی او دا ړومبی میډیا ده چې زمونږ د سیند غاړې ته رالی تاسو زمونږ د حالاتو کتل منګ په دې هریانو چې موږ په پاکستان کې موږ د افغانستان حصہ یو تر نن ورځې پورې موږ له یو کس نه ډاکټر راغلی نه راله او بچا موږ د اوبوم ته پام تدار یو او خلک موشته او خلک ځکه له یو ځای نه وروړي کله بل ځای نه موږ له حکومتي ټیم تر اوسه پورې رانغی چې زموږ چې کوم وزیر قانون صاحب دی زموږ د حلقې دی هغه موږ له رانغی صرف یو سلويخ گاډو کې راله دلته تصویرونه وستل او واپس تل الله خیر سي الله زه د حکومتي خلکو تم زما د درخواست دی نور پاټو ته د ارګنایزیشن ته زما د خواسته چې دا خلک انتهایی د غربت د لکیر د لاندې خلک دي مهرباني وکړئ دې لګراشه دي سره لګراو کې د دې تاسو پر اتلو باندې د دې بس لګ ډېر کتا سول سره وړه نه لوم پر دې ډېر لخکیږي او دا خلک د جون دغه جذبه پیدا شي بیا دې جون دوکې دې وینې څونه بیماری و پکې وچ نن دا یاره چې پس پټولو کورونو کې وبو ولاړې دي او ماشي دي زرد چې ډېر انتهایی خارق پټولو خلکو راغلي سینې د ډېر ماشومان ډېر زیاتې سینې ډېر زیاتې خراب دي او اوس چې ورځ څومره خېټه دایره چې دین ورځ په ورځ زیاتېږي او چې ورځ تیریږي نو مرزونه ورسره زیاتېږي داسې موقع باندې تاسو له دوی ډاکټران راغلي دي هغې کې میل هم دي فیمیل هم دي نو په دې خوشحالي الف خان صاحب دستا او دستا ټیم ما خو دوی چې زه ستاسو خصوصي شکرګزار یم چې دا تاسو په لومبي ځل موږ داسې یو ټیم راوسته چې د هغې نه به زموږ څه فایده به وشي صحیح علي رحمان تا خو مو مکتل د خلکو د ستونزې الف خان صاحب زه ستاسو د میډیا ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په دې تنګ وخت کې زموږ د ورونو لراله او تاسو د دوی سره دا غم شامل کو په دې کې تاسو شامل
شامل شوي تاسو د ټولو ډیره مننه دې نه علاوه چې دې ځای ته کم زمونږ د پی ټی آی ټیک کم ټیم راغلی دی او په دې خټو کې په دې سخاوالو کې چې زمونږ کم سټاپ او د دوی سره کم په دې ټیم باندې شانه بشانه دی نو دا زمونږ لپاره هیڅ خبره نه ده مونږ غواړو چې مونږ ته داسې خلک اپد راکړي عهد راکړي چې مونږ د دې نه نور هم سخت ځایونو ته لاړ شو مونږ ته نشاندني وشي او مونږ د خپل وروڼو سره میلاو شو او مونږ د خپل وروڼو له سات ورکړو او دغه شانتې زموږ سره چې سم د میډیکل والا سټاپ دی نو زما ټول پاکستان ټول وروڼو خویندو ته دا خواست دی چې تاسو راوځئ او دا روډونه پرېږدئ او د کلو ته لاړ شئ چې په کومو کلو کې اکچوال څنګه د ماشومانو ته کیمرامین صاحب د خټو ته د بد حل ته دې ته وګورئ د ګرځېدو شان نشته خوراک پکې څوک نشي کولی ماشومان ټول بیماران دي نو مهرباني وکړئ زما د ټول پاکستان ټول وروڼو خویندو ته دا درخواست دی 400 ته توجه چې خاص کر ضلع 400 د چې کومه ده او د کې ګل آباد للمه چې کومه ده په دې للمه کې ډېر زیات بد حل دی په ګیدړو کلي کې ډېر بد حل دی نو مهرباني دې وکړئ چې دې ته د ګورنمنټ توجه کې ډیره زیاته مننه کتونکو دغه ډاکټر طبقه ده د دوی اصل تصویر مسیحا د یو ګنده مې د لاس موږ ټول طالب چې کم دین هغه ګندې حسابو ډاکټر ته ډاکو د قصاب لب ورکو خو دغه ډاکټران دي چې په دیو بو کې په دې سخته کې په دې حالاتو کې دلته ځان رسول پریکاس کې خپل میډیسن ورکوي او زمونږ دغه سیلاب ځپلو مدد کوي څه به وایي جي په دې مخالفه خپله پیژنګلو را سره وکړي زه خپله د KMU NCS میډیکل سټوډنټ یم او ما موجوده چې دا سویمه ورځ زموږ هم دی هغه پسې ګرځو چې کوم ځای کې سیلاب زدګان دي نوشهره ته لاړو 400 ته ترناو ته مختلف علاقو ته لاړو کیمپ د حوالې سره الحمدلله موږ سره کوم میل اینډ فیمیل سټاف دی هغوی خپلې ډیوټیانې پرېښې سرکاري حالانکې هغې نه کټینګ هم کېږي خو بیا هم راغلي دلته د خپلې هغه کوي سیلاب زدګان دا چې کوم متاثرین دي د دې ملګرتیا کوي چې څه مناسب وي الحمدلله موږ هر ټایم ورسره ولاړ یو انشاءالله دغه جذبه ده او دې کې زه د هیلپر NGO چې کوم دی هغې ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب موږ سره ناست دي ډاکٹر صاحب اپنا تعارف کریں آج جہاں پہ ہیں آپ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ابھی ہم 400 میں ہیں یہاں پر ہمارا دوسرا کیمپ ہے آج دوسرا کیمپ ہے 400 میں اور آرمی کے ساتھ یہ کیمپ ہے پہلے جس جگہ پہ ہم لوگ گئے تھے وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب تھے اور ابھی ہم جہاں پر دوبارہ آئے ہیں یہاں پر حالات اور بھی زیادہ خراب ہیں کہ ہمیں کافی دیر سے جو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں خشک جگہ مل جائے کہ جس خشک جگہ پہ ہم لوگ کیمپ لگا لیں ہم ٹیم بیٹھ جائے یا ہمیں جگہ مل جائے جہاں پہ کم کیچڑ ہو تو ہم وہاں پر بھی کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں ہمیں تقریباً 1 گھنٹے سے ہم لوگ یہاں پہ سروے کر رہے ہیں اور جگہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مناسب جگہ مل جائے جہاں پر ہم لوگ میڈیکل کیمپ لگا دیں ڈاکٹر صاحب ذرا اپنا تعارف بھی کریں آپ میرا نام سید قاسم بنوری ہے اور میں هیلپرز NGO کا والنټیر ہوں صحیح کتونکو یو ګنټې نه چې کوم دی دوی د اوچ زیاده پاره چې کوم دی نو ګوري نو دا غځای کې موږ پری میډیکل کیمپ ښه بیا دې خلکو ته دې خټو ته وګوره دوی اوبو ته وګوره دوی د تګ راتګ د نکاسۍ هېڅ سیسټم نشته او دوی څه وایي موږ اوبو له لیواله یو لږ درته ښیم دننه چې دا للمه ګل آباد دی او دا کم خال دی دا وګوره جي دا ستاسو د وړاندې دي اوري او وکړه وایه څه وی په دې موقع باندې دا وګورئ جي دې اړخ ته وګورئ جي دا تاسو وګورئ دا وګورئ جي څه وایې په دې موقع باندې السلام علیکم زما جي الیاس نامه ده د للمې اوسېدونکی یم دلته جي په مونږ اخوا نه مو به راغې دا خیالي سیند دریای سوات بیا را باندې دریای کابل نه را باندې راغی نو زمونږ دا کورونه چې دی کم از کم 1.5 کورونه دي دا ټول خراب شوي دي چا کره څاروي مړه پراته دي چا کره چرګان مړه پراته دي د چا کوټې خرابې شوي دي د چا کمرې خرابې شوي دي او ماشومان خو زیات کار چې دی نو جي خارخ پې ولګي د خپې ټولې خرابې دي زما خپله 2 غواګانې مړې دي او دلته د حاجي صاحب دی فردوس حاجي صاحب نامه د هغه 5000 چرګان مړه دي 12 لک روپو نقصان د هغه شوی دی دا جي نږدې دی دا فارم دی تاسو وینئ هغه مخامخ فارم دی جي کورونه شاته فارم دی چرګانو پکې څومره پراته او جي مړه پکې چرګان پراته دي بله دا چې دا کډې ټولې بار پرتې که تاسو ته کیمره کې ښکاري نو کډې ټولې بار روغ کې دي زما خپل ذاتي یو کمره پرېوتې ده یو مې کچن پرېوتی دی داسې ډېر دیوالونه پرېوتي راغلي دي مونږ له جي تر اوسه پورې څوک هم نه راغلي هرې پاټۍ والا راشي سړک د پاسه ودرېږي او بس وګوري او بس ځي هر کیمرامین بغیر تاسو نه جي تاسو راغې او نن چې لمونږ سره راوستل دا سمولي او جي او جي زوی ډاکټران مې دل راوستل تاسو جي ډېره شکریا ادا کوو دې ډاکټرانو ضرورت و دلته جي بالکل ضرورت و د هر چا ضرورت و
دا څونه زنانه چې اوس دا دي را روانې دي هغې له ډاکټرانو له تاسو چې کومې زنانه راوستې زنانه له او سړو له هم سړي راوستي دي داسې همت او خواري چا هم نه کړی لکه دا تاسو چې دونه موږ سره اوبو کې وګرځېدې دا دونه خرابې اوبه دي تاسو پکې ګرځئ یو کیمرې والا هم داسې دی اوبو کې نه ګرځي دا راشه کنه دې خواته دا وختي ته وی کنه راشه دا وختي څه ویله بالکل چې ما ویلي چې دلته ماشومان بیمار شوي او سامان خارښت لري چاته څومره وخت به میانس کې تیر کېږي چې ما دا دوی ډاکټران راوستل یاره جی 3 غنټې به کېږي چې دا ډاکټران هم راوستل او ډاکټرې ځانان هم راوستل هغې راغلل دی خپل ضرورت برابروي نیمه غنټه کې دننه شو صحیح او بیا دوی ته ما کال وکړو الحمدلله دې وخت کې دوی ډاکټران ډیره مهرباني ستاسو جی سلام علیکم جی زه بادر خبرې کوم جی د دې للمې دغه لار د جی للمه ګل آباد ته جی د غریبانو ته د لار ضرورت دی د خوراک ساکو ته ضرورت څوک نه دی راغلی بغیر الله خان شرپونه موږ له بل څوک نه دی راغلی جی تر دې خې دې موږ له راغی ډاکټران دوی راوستل راله مشران هم راوستل په دې اوبو کې پرې دوایان هم راته سټارټ کړی جی مریضانو ته الله دې ورسره دله اجر ورکړي دله او چې د دې ګل آباد له دې غریب راغی دومره صحیح ډېره مننه کتونکو انشاءالله موږ سره اوسه